ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. سورة الكهف 102 نمبر آیات دی زنا اخیرہ پوری اللہ جل شانہ د مومنانو او د کافرانو تذکرہ فرمائی چې کافران کم خلق چې د بوتانو عبادت کوي ناغي په دې غرض کوي چې د قیامت په ورځ دا بوتان به زمونږ دپاره سفارش کوي خو د قیامت په ورځ به دغه خلک د دوی هیڅ امداد دا ونه کوي نو دوی دپاره به سزا چې ده نو دا به مقرر وي نو هغه خلک چې کفر کوي انکار کوي د الله نه هغې بیا هم د الله د محبوبانو یعنی د بوتانو عبادت کوي او چې کم خلق چې هغه بالکل عبادت نه کوي نو د دین هغه کافر هم بهتر دي دا وی بیا هم بت ته سجده کوي او دوی خلکو کې دومره تمیز نشته چې دی خپل الله ته سجده وکړي ولې ځکه چې دوی له خو رزق الله ورکوي ځکه چې دوی له خو سترګې الله ورکړي دي د لاس او خپې ولا الله ورکړي دي نه هغوی کافر بیا هم د بوتانو عبادت کوي خو د نن زمانې مسلمان دا د خپل الله عبادت چې دی نه دا نه کوي نو اگر چې مسلمانانو دپاره جنت الفردوس جوړ دی خدا به د صدا نه بعد میلاوي او د جنت فردوس دا د هر چاته به میلاویږي دا به هغه خلکو ته میلاویږي چې کوم خلکو الله راضي کړي وي په دنیا کې الله یې خوشاله کړي وي فرمای افحسب الذين كفروا آیا پس ګمان کوي هغه خلک چې کفر یې کړی دی د څه خبرې ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء دا چې دی نیولی دي بندگان زمانه علاوه دوستان چې دی به بچي یقینا انا اعتدنا یقینا من تیار کړی دی الله فرمایي من تیار کړی دی جهنم لرا للکافرین نزلا د کافرانو د فار زید مل مستیا مړه ویرا بشي مل مستیا بدل وکما خلک چې تحکمن وي دشمن دوی ویرا بشي ګورو مل مستیا بدل وکما قل تور توایا هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا آیا زه خبر درکم تاسو ته زیات نقصان والا په اعتبار د اعمال سره من تاسو چې کوم اعمال کوي دا خو ټول نه زیات نقصان دي الذين ضل سعيهم هغه خلق چې سعی دغه کوشش دغه په ژوند د دنیا کې ټیک نه دی گمراه دی ضایع دی بیکار دی نو په ژوند د دنیا کې سعی چې دن الله فرمایي دا صحیح نه ده بیکار ده نو چې ژوند د دنیا کې سعی او کوششونه او سجدي بوتانو ته لګول او دا صحیح نه دي آخرت بیا تباہ او برباد دي او دي سوي وهم يحسبون قال لاره چې دا ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چیرې یقینا دي خو اعمال کوي دي چې کوم اعمال کوي دا خو اعمال کوي دي دا موافق خدا اعمال چې دین دان دي اولئک الذين كفروا دا هغه خلک چې انکار کړي دي بیاات ربهم د خپل رب د آیاتونو ولقائه او د هغه سره د ملاقاتنا فحبطت اعمالهم پس برباد بشي اعمال د دوی فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا بس مونږ به قائم نکو تر فارا فورز د قیامت وزن یعنی فورز د قیامت د دبا اړو قدر او منزلت نه ادب اړو صحیح عزت نه کیږي
لکه دا نن سبا چې کم خلق حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ابو هريره رضی الله حدیث نقل کوي وی د قیامت پر ورځ به خو پهلوان سره سر سپین دا به الله جل جلاله د حساب د فارو ودري وی الله جل شانه به د هغاړو سې عزت نه کوي وی د ماشي د وزر نه بم سپګني اگر سبا زمو مسلمانان والګي یو خپل خري سر توري وته پروتوکول ولا ورکی یو دا چې د مردارو خلق به الله د سې عزت نه کوي دې مردارو د کافرو خلق او به حساب به کتاب به جهنم ته چې دین ادا بورو دي نبل کې راځي چې د کافرانو په حساب کتاب کیږي او دې کې راځي چې نه بکی نه یو خدای مراد د حساب نه مراد دا دی چې د دې به وزن نه کی مطلب دا دی چې د دې باندې سې عزت نه دا نه چې د دې به حساب کتاب نه کیږي او دیم دا دی چې بعض خلک به دا سوي چې هغه به حساب به کتاب جهنم ته ولي لکه څنګه چې بعض خلک الله جل شانه به حساب به کتاب جنت ته ولي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دا حدیث فرمایلو او منبر د پاسه تشریف فرما دی وی فرمایل چې بعض خلک به الله جل شانه به حساب به کتاب جنت ته دیږي ویو صحابیو د الله رسول ما به شمار کا ویزه تم به شمار شي دا څومره د لوی خبره ده چې هغه ته پته ولګي چې زما به الله جنت ته دیږي مونږ ته دا پته هم نشي چې مونږ بیا جنتیان یو کو نو هغه اړ قدرت وی الله رسول ما دې په شمار ویزه ته په شمار شي بیا دوی مو ته وته وی کې نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه نمبر یو بیا هغه په شمار او دې دوی مفسرین فرمایي چې دوی د پاره ولې ونه فرمایل ویزه کا پیدا نومبه کس چې ډایرکټ پاسې دونو ته توجه دې دوی کس نړۍ راو ځکه نبی اسلام دغه فاروق فرمایل چې عزت په داخل دی د دین کس ته پاره ونه فرمایل نو څنګه چې بعض خلک الله جل شانه به حساب او به کتاب جنت تلېږي نو دغه رنګ په بعض خلک به حساب به کتاب جهنم ته مودي دا یو کې اسرائیل غونډه بلا وزن بکیږي قیامت په ورځ وزن به دسه کیږي یو روایت کې راځي چې بعد فرمایي چې وزن بعد د جسم کیږي چې د جسم څومره نه کې کړی او څومره بده په د جسم او بعد وایي چې نه دا د نیکو بکیږي دا نیکه چې په کوم رجسترو کې صحائفو کې لیکل شي عمل نامو کې د هغه به حساب کتاب کیږي او بعض وایي چې نه د اعمال چې دي او د ګناهونه دې ته به الله جل شانه شکل او صورت ورکړي نو کو ښه اعمال کړی وي نو ښه شکل او صورت دا به الله جل شانه ورکړي او کو چېرې بد اعمال کړی وي نو بد شکل او صورت دا به ته ملاويږي او د دې بوزن چې دې نه دا زمون په خپل ژوندۍ کې او چې ښه اعمال چې دین دا به موږ راوړو الله دې وکړي اصحاب الذين كفروا ايا بغمان کیا خلک کفر کړي يتخذوا عبادي من دوني اولياء دا چې دني وريدي بندگان زما من دوني سوا زمانہ اولیاء دوستان ان یقینا منغا اعتدنا من خيار کړي دې جهنم لرد للكافرين دفار الكافرانو نزلا زيد من مسيا قلت ورتوايا هل ننبئكم ايذ خبر دركم تاسوتا بالاخسرين اعمالا زیاد نقصان والا استاسو د اعمال د زیاد نقصان والا دي الذين خلق ضل سعيهم زايد سعيد هوي في الحياه الدنيا فجنة دنیا کې وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وهدي حال لاله چې دا ګمان کوي انهم چې یقینا دوی چې کوم اعمال کوي یحسنون صنعا دي ښه اعمال کوي اولئک الذین د صفات خلق پدې کې مشتدي چې هغه خپل اعمال ته اسلام وایي ډېر خلک بداسي وي چې خپل اعمال دین بغړي خپل اعمال د اسلام غړي ولیکن ابدا اسلام نه هټ کر روان وي ابدا دین نه هټ کر روان وي او خپل ځان بخښي نو چې کوم کار د سنت طریقې نه خلاف وي
ګر چې ته اسلام غنه هغه اسلام نه دی دا بس کا د وهم او ګمان موافق وي الله فرمایي انهم يحسنون صنعا دا به د وهم او ګمان موافق وي چې راته موږ ښه اعمال کوو او یا به ښه اعمال کوي خو اخلاص په کې نه وي ریا به کوي ریاکاري د فار به کوي نه دا عمل چې دین دا الله ته معتبر نه دی یا به ښه عمل کوي خدا عمل به کول نه شي دی به د عمل اهل نه وي او دی به کوي نو چې وسړی د یو کار اهل نه وي او هغه کوي نو دام په دې کې چې دین دا داخل دي اولئک الذین کفروا ده کسان دي چې کفر کړي دي سنا بآیات ربهم د خپل رب د آیاتونو ولقائه او د هغه سره د ملاقات نه انده فحبطت اعمالهم قد برباد دي اعمال دوی فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وزن قائمي دي لپاره په ورځ د قیامت وزن ذلك جزاؤهم او دا بدل دوی سو جهنم دي په سبب د څه بما کفروا په سبب دا چې کفر کړي دي جهنم ولې ورکړي ځکه چې کفر کوي واتخذوا آیاتی او نسیدوی آیاتون زما ورسولی او رسولان زما او کوي دي زما په آیاتونو بس او زما په پیغمبرانو بس هو زو واټو کې الله الحمدلله رب العالمین صلوات والسلام علی